سلامونه، زه مسکا صافی یم او تاسو ته مې راوړې د ورورولۍ، امن او خوشحالۍ نه ډک یو ځانګړې خپرونه د ورورولۍ غږ. تاسو دغه خپرونه کتلی او اوریدلی شئ د شنبه او یکشنبه یعنې د هفته او اتوار په ورځ د افغانستان د مازدیګر د 15 بجو نه تر 9 بجو پورې او د پاکستان د 5 بجو نه تر 7 بجو پورې په سونو اف ام 9 د امن غږ. نو کتل او اوریدل یې مه هیروئ. د ورورولۍ غږ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هرکلی څومره کسان چې همدا مهال ما ګوري د فیسبوک پاڼې له لارې او هغه کسان چې ما او زما اورېدلی دي یعنې زما غږ اورېدلی هغوی سره خو زموږ خبرې ډېر شوي دي خو زموږ دوستان چې د فیسبوک پاڼې لارې موږ سره نیغ په نیغ یو کېږي. نو هرکلی وایم ټولو ته ښه راغلاست، خوشحاله اوسئ. یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو د شنبه یعنې د هفته ورځ دا څنګه چې واقف هستئ په دغه ورځ کې یو شنبه او یکشنبه یعنې هفته او اتوار په ورځ کې ستاسو د خوښې وړ خپرونه وي د ورورولۍ غږ. دغه پروګرام موږ ځکه ساز کړی یو، ځکه پیل کړی یو، ځکه تاسو ته وړاندې کوو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سولې دا بهیر چې دی یا د سولې دا یو فضا چې دی دا ډېر زیات شي او په زړونو کې مې چې څه شکوی ګلۍ د یو بل څخه ده نو دا له خیر سره یو په یو کم شي، هواره شي او موږ د یو بل لپاره د ښه نظریاتو یا ښه هیلو څرګندونه وکړو او کوم خفګان چې زموږ زړونو کې دا ټولنیز رسنۍ بیا بالخصوص جوړوي نو داسې باید موږ جوړ شو چې د ښه او بد توپیر وکولی شو او ځینې څیزونه چې یا واقعیتونه چې لري نو هغه هم باید خپل حده پورې وساتو تر څو چې دې سره ټولنه ډېر زیات اغېزمن نشي. قدرمنو دوستانو، نن هم پروګرام کې یوازې یم را سره زموږ پروګرام کې دوه ډېر تکړه ځوانان دي چې نن پروګرام د هغوی په وساطت چې دی یا د هغې د لامل چې دی ډېر زیات ښایسته شوی دی، د هغې علم چې دی بیا بالخصوص زموږ چې کوم نن تاسو ته هغه موضوع راوړی یو د تعلیم په برخه کې دوی ډېر زیات معلومات هم لري او تکړه ځوانان دي. نو پروګرام کې زموږ اوریدونکي خو ورسره واقف دي. انیس الرحمن ورور دی کوم چې د کرنې په څانګه کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی او همدا مهال چې دی نو افغان بېوزلو ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. د هغې تر څنګ چې دی موږ سره زموږ یو پاکستاني ورور دی کوم چې بلال احمد نوم لري او دوی هم یو ډېر ښه ښوونکی دی او په دولتي مکتب کې دی سبق ورکوي، تدریس کوي. نو دواړه چې دی د زده کړې سره تعلق لري، ډېر ښه پوهیږي زده کړه څومره مهم دی، ځوانان څومره کولی شي دغه زده کړه چې دی د دې نه یو ډېر ښه ګټه واخلي او ټولنه ته هم ډېر زیات ګټه ورسوي تر څو چې ټولنه هم وده وکړي، پرمختګ وکړي. د هغې تر څنګ چې دی دوی د ماشومانو په برخه کې یا د ماشومانو ژوند د تعلیم سره څومره ډېر زیات سمون لري، څومره تعلیم سره اړ لري او څومره تعلیم ورته اړمن دي نو دوی په هکله هم چې دی دوی موږ سره ډېر ښه خبرې وکړې اوس هم موږ سره غږیږي. قدرمن دوستانو، نمبر به تاسو یې وارې وایم ځان سره ولیکئ. نو نمبر د لارې به تاسو موږ ته کال کولی شئ، موږ به ستاسو کال طرف ته هم راځو. 0915254143 دغه زموږ شمېره ده. یو وارې بیا تکراروم، تاسو ځان سره ولیکئ 0915254143 دغه شمېره ځان سره ولیکئ او حتما موږ ته کال وکئ. اس ام اس هم کولی شئ تاسو اس ام اس دپاره تاسو لاړ شئ اس ام اس بار ته، هلته ولیکئ KPK بیا هغې نه وروسته فاصله یعنې سپیس او خپل نوم د ځای نوم یو پیغام او ورسره چې دی نو څه هم تاسو خبره وي، سجشن وي، مشوره وي، ریکویسټ وي، تاسو ولیکئ موږ ته واستوئ په 8881. کال روان دی ستاسو خو دې نه وړاندې خپل میلمانه طرف ته غواړو چې یو وارې بیا لاړ شو. انیس الرحمن ورور د دمې نه وړاندې تاسو نه مې یو پوښتنه کړې وه که تاسو ته یاد وي. نو پوښتنه داسې وه چې لکه تعلیم چې دی څنګه چې تاسو د تعلیم په برخه کې ډېر ښه خبرې وکړې او تاسو ته یو ماشومان ته یا شاوخوا 25 نه واخله 10 ماشومان ته وړیا زده کړه ورکوئ. دغه ماشومان چې کله تاسو ته راځي زده کړې دپاره نو څومره دوی خپل مینه د تعلیم سره څرګندوي؟ داسې خو نه دی چې دوی باندې جبر وي، یعنی ظاهر خبر د ځینې ماشومان په دغه عمرونو کې چې دی د غواړي ډډه وکړي مکتب څخه لرې لاړ شي. دغه ماشومانو کې تاسو څومره د تعلیم جذبه ولید؟ تاسو د مینې او د جذبې خبره کړې د تعلیم په باره کې د ماشومانو
نو دې څه چې کوم اکچوال ټایم دی هغه زما د 2 بجو نه سٹارټ کیږي نو زه ماشومان نم باس ټایم کې هغه تقریبا نیمه غنټه پهله راشي کلاس ته یا 15 منټه پهله راشي زه کوم کوشش کوم تاسو په 2 بجې ایگزیکټ راشي شارپ 2 پی ام کنه بالکل چې دا هغه انټرست ډیر زیات دی او دې موږ سره بعضی ماشومان داسې چې فرست ټایم راغلي سکول ته صحیح ده په لاري سبق نه ویلي نو هغه پر ډیر عجیب لګي صحیح ده سبق ویلو دا نو دا کوم انټرست اخلي چې خپل ټایم نم مخکې راځي ها چې زه ته مې ما چې مطلب کوشش کوم چې 2 بجې راځي هغه باوجود هغه جلدی پیچ زر کلاس لاړ شم او سبق ویم نو بل ماشومان په کې ډیر زیات انټرست لري زه وینم لکه چونکې دا ماشومان زیاتره غریبانان دي او بل د کلاس کې زمونږ مین چې کوم دغه اسپیکټ وي هغه دا وی صورت چې دا ماشومان ته موږ په داس طریقې سره سبق خو چې دا موږ موټیویټ کو صحیح ده د ایجوکیشن په اهمیت باندې پوه شي او یو داسې انداز کې ته موږ دا سبق او دا سکول یا دا کلاس ایجوکیشن داسې ریپرزینټ کو چې دیو سر مینا او د ور سره شوق را پیدا شي ماشومان سره نو موږ په زیاتره کوشش کلاس کې هم دی چې ماشومان موږ خوشاله وساتو او داسې انداز کې دا ایجوکیټ کو صورت وي چې د دې سر ته رجحان هم زیات شي د دې په اهمیت باندې پوه شي او د خوشاله سره دغه شي بلکې دغه بعضی ماشومان دی ورانیم کوي بس ټیم کې صورت وي دغه امر ورانه موږ لا باندې بد نه لګي او موږ داسې انداز کې هندل کوو موږ چې دا زما ملمانی دي صورت وي او زبر داسې کوم صورت وي چې دی دغه شي موټیویټ شي ډیر ښه د دې په ځای چې مطلب د دې رړه مات شي یا دغه شي نو موږ سره ډیر زیات کوشش کوو چې دا موږ خوشاله وساتو په کلاس دوران کې پابند داسې اکټیویټیز کوو صورت چې هغه انجوای کوي او ماشومان بالکل او همداسې په کار هم دی دا ډیر یو خاص تاسو نظریه دي چې تاسو یې کاروئ د دې ترڅنګ چې موږ سره یو کال وخت نه روان دی زه وایم چې کال واخلو داسې نه زموږ دوستان چې دي هغه موږ نه خفه نشي خو کال ډراپ شو او یو بل کال هم روان دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان څوک او چیرته نه زه سلیم خبر کوم زندګی کې نه تاسو میلمنو دوه ته ډېر په مینه سلامونه وعلیکم السلام ملمانه هم تاسو ته وعلیکم کو څنګه یو ورور خې الحمدلله تاسو ښه جوړی زه بالکل ښه مرور پس د ډیر وختونو تاسو سره خبره وشوه زموږ غږ تاسو اوري پروګرام مو اوري د تعلیم په برخه کې څه وایي تعلیم خو ډیر زبردست دی ګوره په خوا تعلیمونه نو د مشکان به خط براغه یو خواته به ولېږه بل خواته به ولېږه باغې به درې ورځې تېرولې ولاړول به ورته ویلې چې خط راغلی موږ ته ووایي تعلیم زبردست شی دی تعلیم چې وکړي هر سړی په دغه پوه شي په کور کې تعلیم وکړي لکه خط وایي که هر څه ته پړاویږي به تعلیم نه بل ښه شی نشته بالکل همداسې ده صحیح خبره وکړه ورور زموږ دغه دوه ځوانان ځکه تاسو پوښتنه لرئ دوی څخه د دې څخه د فیسبوک دا چې خپل تعلیم ته توجه ورکړه هغه دغه وروره زمونږ افغاني ورور چې دغه د تعلیم ته دغه ورکړه او ډېرې ښې خبرې نړۍ ته پرېږده او ډېرې ښه خبرې وکړه چې دا خلک ټول په تعلیم باندې بچي مچي ټول تعلیم ته ورکړي او تعلیم روان کړي یو نړۍ مننه ورور سلامت اوسئ ښه سلامونه کوم ټول مینوال ته سلام او تاسو ته ډېر په مینه احترامات سلامونه قبول کړئ چې مونږ چې دې ځای ته رسېدو ستاسو په دعاګانو باندې او ستاسو په دغه باندې مشورو باندې انشاءالله او مزید به انشاءالله ستاسو په دغه باندې مونږ عمل کوو ډیره مننه ورور ښه واخه چارې زموږ ورور کال کړی وو او ډیر ښه نظرونه یې شامله کړله واقعا مثال ډیر ښایسته ورکو بلال ورور که تاسو څه نظر لکه د تعلیم هغه یو لوی بدلون چې راوړی په ټولنه کې هغې ښکاره که چې پخوا به تعلیم نه و چا سره زده کړه نه وه ورسره نو ظاهر خبر ده چې کله خط راتله بیا به ټول په هغه کلي کې ګرځېده چې منشي یا هغه کوم کس چې ورته لږ شان زده کړه راځي هغه خط ورته ولولي نو ټول علاقه کې به چېرته یو پوهېدل والا سړی و هغه ته به یې خط وړو نو هغه به ورته وایي که هغه به نه و نو بیا به مکمل هماغه خبره شوه چې مطلب تعلیم رڼا ده نن سبا چې څونه ټیکنالوژي موږ وګورو زراعتو کې ترقي وګورو ټیکنالوژي وګورو څونه سوشل ډیولپمنټ وګورو څونه چې مطلب دنیا څونه بدله شوه په دې 2 ډیکیډز کې مطلب 20 سال کې 30 سال کې څونه دنیا کې چینجز راغله دا صرف د تعلیم د وجې نه چې کوم دی دغه بدلون راغی که تعلیم نه وي هماغه اندېرې به وي ټیکنالوژي څونه ترقي وکړه انفارمیشن ټیکنالوژي څونه مخکې لاړه خلکو روابط چې کوم دي څونه یو ګلوبل ویلیج جوړ شو د دنیا صحیح خبره ده بالکل ګلوبلایزیشن راغی نو دا ټول چې کوم دی د تعلیم او د دغه مرهونې منت د وجه نه دا ټول همداسې ده ورور یو پوښتنه تاسو څخه کول غواړم بلال ورور لکه څنګه چې موږ وګورو لبه د مرغه
ټول به نه وایو ورته. داسې ځینې مور پلار شته لکه هغې هم مجبوره به وي، خو بیا هم داسې یو فکر جوړ شوی وي د خلکو چې که دغه زما ماشوم ما سره هنر زده کړي، لکه اوس مثال موږ تاسو ته ورکو یو انسان د بټیو کې کار کوي، هغه خپل ماشوم ته وایي راځه ته ما سره دا کسب زده کړه. یا یو درزي دی هغه هم خپل ماشوم چې دی تعلیم نه باسي، مکتب نه باسي، ورته وایي ته ما سره دا هنر زده کړه، ستا راتلونکی چې دی دې سره روښان دی. داسې ډېر کم مور پلار دي، ټول زه نه یادوم، خو داسې فکرونه شته. ما ډېر خلک کتلي دي. تاسو څه نظر لرئ چې لکه هنر خو خپل ځان دپاره ځانګړی څیز دی، داسې نه ده چې کسب خراب شي وي، کسب تر ټولو مهم دی. په بهرني هېوادونو کې چې وګورو چاته کسب زده وي هغه ډېر ښه راتلونکي لري، خو بیا هم تعلیم هغه څیز دی چې صرف دې دپاره نه چې سبا ورځ کار وکړي، بلکې نور هم د هغې ژوند کې بدلون راولي. زمونږ معاشرې ته که مونږ وګورو، مونږ زیات تر ماشومان فورس کوو چې مطلب هغوی یا میډیکل طرف ته لاړ شي یا انجینیرینګ طرف ته لاړ شي. بالکل. خو باید چې مور پلار له پکار دي چې د ماشوم انټرسټ ته ګوري. بالکل. ماشوم انټرسټ ته ګوري چې هغه څه کې ډېر زیات انټرسټ وي، پکار چې هغه فیلډ ته څوک میډیا طرف ته تلل غواړي یا د میډیا کې د هغه پروفیشن ښه وي، څوک چې ډاکټر جوړېدل غواړي، هغه څوک چې میوزیک ته راتګ غواړي یا د میوزیک نه، یا څوک زراعتو ته تګ غواړي یا د زراعتو تعلیم کوي. مختلف قسم کې چوایسونه دي، خو له بده مرغه زمونږ چې کوم پیرنټس دي هغوی ماشومان په یو څیز باندې فورس کوي د دغې د وجې نه چې کوم دی مختلف قسم کې سوسایډز او د ماشومانو دغه راځي. بیا چې کله میچور شي هغوی ته هغه جابز هغه دغه نه میلاویږي، نو دغه مسلې شته. دې نه علاوه ډراپ آوټ ډېره زیاته مسله ده. زمونږ ماشومان چې کوم پرایمري ایجوکیشن چې ورته وایي، چې کوم چې چې کوم پریپ کلاسز دي 3 years وي، بیا 5 کلاسز پورې، دې کې ډراپ آوټ ډېر زیات دی. په پاکستان کې تقریبا 80% ډراپ آوټ کېږي د ماشومانو، مطلب هغوی 5م کلاس ته هم نه رسېدلي، د هغوی ډراپ آوټ کېږي. نو د دې مختلف وجوهات دي، مختلف مسایل دي. بالکل همداسې دا ډېر ښه تاسو جواب ورکړه. موږ ته کال دی، یو کال به واخلو، ګورو چې څوک دی او څه وایي او څه نظر لري. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عارف خان د کاکال نه. په خیر راغلی عارف بای، ډېر مودې پاس. یو جهان مننه په الله ګرانه شي او کور دې ودان، او تاسو سره چې کوم مېلمانه دي هغې ته هم ستړي مه شي، هرکلی او په خیر هغې هم وي. سلام، تاسو هم ښه راغلاست. یو جهان مننه په الله ګران شي ټول. زه به د تعلیم په اهمیت او په مقصد باندې یو څو خبرې وکړم. ضرور. اصل کې مسکا صافي مونږ همیشه چې سوچ کړی دی که نه، نو مونږ ځان نه دی ټارګېټ کړی، مونږ یو شیز ټارګېټ کوو. لکه اوس موبایل دی، موبایل د ضرورت شی دی، خلک بزنس هم پې کوي، سوال جواب هم پې کوي. اوس دا د خپل ځانه پورې ده چې انسان د دې اهمیت او مقصد کم حاصل غواړي. بالکل. هغه پازیټ غواړي نیچر، نیګټیو غواړي نیچر. نو موږ اکثر د یو ګیله د هر یو شي نه کوو چې موږ که تاسو معاشره کې وګورئ، نو کوم دغه کې چې دی چې کوم لکه د ویګنو کې دي یا مزدو کې دي، دا سټوډنټان راخیږي کالج یونیورسټۍ نه وغیره راځي، نو دوی اکثر د ډرایورانو کلنډرانو سره لانجې کوي که نه، چېرې کریم آف پکار ده. بیا بعضې ملګري پکې داسې چې هغه بالکل ورکوي نه. نو اوس خو د خلک وایي که نه چېرې دغه تعلیم یافته هلکان دي، دوی دغه جنګ جګړې کوي. نو اوس تعلیم چې کوم اهمیت دی او کوم مقصد دی، هغه دا نه شو که نه چې دغه تعلیم او مقصد چې کوم د خلکو حاصل کړی دی، نو موږ به تعلیم ټارګېټ کوو نه، دا خلک به ټارګېټ کوو. بالکل. اوس که تعلیم یو انسان وکړي، هغه انسان د مثال چې دی که نه دا بینایي ده، او بې تعلیمه انسان دا نابینایي ده. بالکل. اوس یو متر د مور د هغه کوالیفیکیشن وکړي، ایجوکیټډ شي، نو تاسو د هغې هغه کردار وګورئ چې هغه د خپلو بچو څومره ښه تربیت، څومره ښکلی پرورش، حالانکې د هغې خبرو انداز وګورئ. اوس تاسو وایئ چې لکه تاسو که تعلیم نه وي یا کوالیفیکیشن نه وي، نو دا چینل او دا بیا صحافت او بیا دا دومره هلې ځلې، نو دا خو عام خلک خو نشي کولی که نه. بالکل. خو دا تاسو تعلیم کړی دې مقام ته چې تاسو را راغلي او دې څوکۍ سمبالوئ، نو دا د تعلیم یو برکت دی. همداسې ده. زه صرف د خپلو مینوالو ګرانو کتونکو ته هم وایم چې تاسو یو شیز مه ټارګېټ کوئ، حالان کې دا هر څه چې دي که نه دا ځان پورې دي. مونږ موبایل هم غلط پوه شي یادو که نه،
داسې تعلیم هم یادو چې مړه نن سبا تاسو ګورئ دا بې تعلیمه خلک د تعلیم یافتونه ویښه دي نو هغې پورې نه ده که نه چې کوم د تعلیم مقصد دی او کوم اهمیت دی پکار دا ده چې هغه تعلیم چې کومه اهمیت دی چې هغه مقصد حاصل کړو. ډېر اعلی په زړه پورې واقعا تاسو دومره ښه خبره وکړه چې د تعلیم اصل هغه مقصد موخه چې څه دپاره باید حاصله شي او څه دپاره زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ویلی دی هغه تاسو ښکاره کړه. یو نړۍ مننه عارف بای زما اواز چې څومره مینهوال اوري هغه که مشران دي کشران دي څومره اوریدونکي دي خاموش اوریدونکي تاسو یو مهرباني به کوئ مسکا صافي زه په خپل هم زه خاموش اوریدونکي ډېره زمانه پاتې شوی یم نو تاسو کوشش کوئ که نه چې دا ټیم په ټیم د اوریدونکي او فیر اونیر چې کوم راځي که نه نو د دې چې کله تاسو لږ داسې وینا کوئ نو لږ مهرباني به تاسو دا وي چې دا خاموش اوریدونکي پکې لږ ضرور یا ساتئ. ضرور ډیره مننه. ښه وه ښه چارې ښه ژوند. خجی عارف بای کال کړی و او عارف بای چې دی همیشه پروګرام کې ونډه اخلي پروګرام کې ډیر ښه 10 پوینټ ته اشاره وکړه ډیر مهم لکه دا د نن سبا کرنٹ سچويشن سره د ډیر یو ښه پوینټ راونیو همداسې ده هغه هم دا چې مطلب سټوډنټس تعلیم مطلب څه شی دی تعلیم ایجوکیشن مطلب ایجوکیټ کول یو کس پوه شي نو چې ته یو کس ایجوکیټ کړي هغه نه باوجود هغه داسې حرکتونه یا عملونه کوي نو په نظر کې ورته آی کسانو خیر وي سوته چې کوم ان ایجوکیټډ وي اچو ګوري چې مطلب ایجوکیټډ کس دا کس مارکتونه دي نو هغه بیا یو نیگیټیو افیکټ غورځي په معاشره باندې نو دا ډیره ښه خبره ده وکړه په کار د بینګ ایجوکیټډ کسان مطلب ګریجویټ موږ داسې حرکتونه نکو صورت وي چې هغه د نور کسانو په ذهن باندې یو نیگیټیو افیکټ غورځي همداسې ده بالکل موږ ته ډیر زیات احتیاط کوو. بل خبر مې دا خبره کوي چې مطلب موږ د باسوس پازیټیو چینجز په کاری لایف کې بالکل همداسې ده کې مطلب دا به وسوته چې خلکو به ایجوکیشن کو صرف هغه تیوري به بس کسی کتاري به ختم شي نن سبا پریکټیکل ایجوکیشن روان دی په کار چې موږ بس پریکټیکل د سایډ تر شو کې ایجوکیشن کو چې په لایف کې دا پریکټیکلی موږ اپلای کو صحیح ده خپل شخصیت داسې جوړ کو خپل ناسته خپل دغه سوته ګرځیدل خپل عادتونه ټول داسې جوړ شو چې موږ ته بل کس وګورو چې واقعي مطلب د ناسته پاسته د خبرو انداز سره مطلب د سړي چې هغه شي موږ نه امپریس شي او خپل بچو دغه چې کم دي هغه باقاعده تعلیم سره تغي پروموټ کیو بالکل ډیر خسته خبره تاسو وکي هغه کوم موضوع طرف ته چې زمونږ ورور اشاره وکړه یعنی د کوم سوړلی چې په ویګنونو یا بسونو یا هر څه د غځایونو کې چې ترانسپورت لوکل ترانسپورت دل ترازی واقعا داسې کسان موږ ګورو بیا د کالج لیول یا د سکول لیول ماشومان چې دي دوی اکثرا د غلطیانې کوي ډیر په غلط اوازونو کې یا غلط طریقو باندې او بل باندې غږ کوي یا بدتمیزي پشان کوي اندا چې اوس د کوم نننی چې اوس په پیښور کې او تر ټولو ښه ترانسپورت روان دی په دې کې هم ما کتلې چې کله هغه قطار ته څوک ولاړ وي نو هغې کې د مشرانو کشرانو بالکل توپیر نه کېږي نو واقعا زموږ قدرمن اورېدونکو دلته پروګرام چې کېږي پروګرام موخه مقصد دا نه دی چې پروګرام وشي او خلک خبرې هیر کړي بلکې د پروګرام ساز کولو پروګرام کې خبرې کولو مقصد زموږ هم دا دی چې باید موږ ځان کې بدلون راولو هغه څه چې موږ نه شوی هغه خو تیر خبره ده خو باید په راتلونکي کې ډېر زیات پام وکړو دې سره نه صرف زموږ د تعلیم باندې سوال یا پوښتنه راځي بلکې زموږ د کورني تربیت چې دی هغې باندې هم تر ټولو لوی اغیز راځي او خلک زموږ کورنی ته په ډیر کم نظر سره ګوري چې د تربیت سره کم شوی نو تل کوشش کوي چې خلکو سره ښه ګډه وکړي او خلکو سره په ښه طریقه باندې خبرې اترې کوي. انیس الرحمن ورور دا راته ووایي چې کله دغه ماشومان چې راځي ستاسو طرف ته یا تاسو ورته زده کړه ورکوي اول خو زه دې باندې یو پوښتنه کول غواړم چې آیا د دوی کورني غواړي یا نه تاسو ورته کور پر کور ځئ او دغه ماشومان ته بلنه ورکوئ چونکې زلته په محله کې اوسېږم او موږ سره زیاتره چې کوم دي کسان داسې اوسېږي چې ټول غریبانان دي یا دکانداران دي یا پر یوړو باندې فروټ سبزي وغیره دا کوي پوه شي او دینه پیلم یو کوېشن دی یو بل ورور وکړو سوته ما غوښ کړی چې همدې سړ باندې په دې موضوع خبرو کوم صحیح ده چې زمونږ د مشران نظر ډیر زیات خوشاله په دې باندې ما چې دلته انتهایی ډیر سخت ژوند تیری خو دې سخت ژوند نه باوجود سوته هغه موږ ته تعلیم کوم نعمت راکړي خپل پوره کوشش او هلي ځلې کوي صحیح ده که زه خپل د والد صاحب خبرو کوم سوته هغه ما اوریدلی سورته چې اکلا فرست ټایم هغه ریفیوجیز شو راغول ته سورته وای نو هغه سره چې سمال حال ټول الته پریدو په یو جامو کې تراله دلته بچرالو به کور کې مطلب دا وی چې زما ما ځان ته کار کتل دفتر کې کار دی حکومت نو به چې بارو ته سو ته وای نو بس کول دیړي به کوله ټاټکی به چلولو ټاټکی کار به کولو سخت کار به کولو پوه شي
ابل توکو او به بر راغلو سوته به ما بس صفا کپړې واچو کوته مو پلاته مې دانه احساس نه کول چې مدد دومره سخت کار کوم اسې ناغه خپشي پوه شي نو په دومره سخت دغه حالتو کې ای په موږ باندې ایجوکیشن کو تعلیم په موږ باندې کو سورته زدينه بعض څنګه پروګرامونه شي اس نور دغه چې هغه کې ځکه سره د خپل مشران ګورم بعضي افغانان مشران هم شته سورته وي چې هغه نه پیژنم خو هغه داسې میسج مونږ ته راکې سورته وي چې د هغه یو پوزټیو مایند دی هغه چې مطلب تاسو تعلیم وکړئ هغه تعلیم ته توجه ورکړئ تعلیم په اهمیت باندې پوهیږي سورته پوه شي نو دغه سیر باندې زه ډیر زیات خوشاله کوم سورته چې موږ د مشران چې کوم دی هغه موږ موټیویټ کوي سورته وي او موږ ته لارښوونه کوي نو کوم راشو د موضوع د ماشومان مبارکه سورته نو مارته چې دغه مور پلار ډیر زیات غواړي کوم مور پلار بنه غواړي چې دغه ماشوم ایجوکیشن ونه کوي او خاص کر چې کوم کسان تعلیم نه کړي به تعلیم هغه ته د ایجوکیشن ډیر زیات مینم ور سره ډیر مینم ور سره بل اهمیت ورته پته اهمیت ورته څه پته که مثال هغه ان کې زه تور مکاري ایزلوډ کوي خپل نمبر نشي لیکل سی شو دا غټ مشکل لګي ته مثال صحیح خبره ده د څه یو اډرس لیکل چا ولور ته سوته هغه خپل نشي دا کوله مګر په ژوند په هر موضوع کې دی پاتې راځي نو هغه ته د ایجوکیشن د اهمیت ډیر زیاته پته نه کوشش کوي چې په خپل ماشومان وي خو دې دغه نه باوجود مطلب بعضی مشکلات تاسو ته مو زیات دي موږ افغاني فیجس کوم د فاینانشل پرابلم ته ډیر زیات دي موږ ته زموږ د حقیقت ژوند ډیر خلک نه دي خبر پوښي او هر سړی مطلب هر چاته بیانول هم نشي نو زما کوشش هم دا ورته وي چې مطلب افغاني فیجس دي داسې ټریټ نه کی لکه لوکل دغه پشانتي زموږ لایف ډیر زیات سخت وي پوښي نو پکار ده چې موږ سره خاص توجه وشي هم داسې ده نو دغه مور پلار غواړي سورتوي بلکې ډیر زیات خوشاله چې موږ اوس تا کوم دغه شروع کړی دي زیات خوشاله دي تر دې حد پورې خوشاله دي چې موږ هغه سپیسیفیک چې کوم تعداد زموږ 30 پوښي کنه نو هغه به نه پس موږ هغه مور پلار اتلو بعضی به خیر زما ماشومان والا بعضی به زما ماشومان والا په دغه کې موږ په دې باندې خپم شو چې مطلب یاره خلک انټرست تخلي خو زموږ خپل مجبورانه سیمټیشن شته سورتوي بالکل صحیح ده ډیر خسته انیس رحمان الله تاسو ته وسور کی چې خیر سره یو سکول ساس کې دغه ماشومان ته سکول تاسو جوړ کې موږ سره یو کال به وخلو بیا په دې موضوع به نور هم خبرې کوو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاسو دوانو تاسو ستړي هر کله په خپل پروګرام کې مکمل شاه ماما د ګلبار څخه خبر نام تاسو سره په ځنګ یم په خیر راغلی مکمل شاه ماما ډیر ټایم پاس څنګه یې خې الله پاک تاسو د ډیر عمر درکاو خدای پاک تاسو باندې خپل فضل وکاو الله تعالی تاسو د ګفتار انداز همدغه شان خل را د ټولو مسلمانانو سره ما دا غریب به خبرې واورې راته د ماندنه را ما ټول کو نو زه په دونه د خبره باندې د پېښو با چې د موضوع برځه صرف دا وایم چې تقریبا د پاکستان چې آزاد شو د 73 سال غالبا شروع نو چې کله پاکستان آزاد شو نو دا ټیم موږ له کوم وراسته چې شو یا موږ کوم زموږ ملک جوړولو نو د تعلیم شرع ورډه راکمه ما په 1965 کې لسم پاس کړی دی نو په هغه وخت کې با چې کوم دی زمونږ په اسکولانو کې دا پاکیان هم نه وي دا ورانیم نو او خو په طریقه به پیدل بدلو یو په سایکل 2-3 کسه مرګري په یو سایکل باندې به او دا هغه هم ډېر صحیح خو استاد به موږ د باولو موږ ته کار کولو موږ ته به غوسه کوله موږ به د استاد او د ستار نه ډېر زیات تېرېدلو ځان به د لارو د ګاړو پسې چې کوم حالت دی نو موږ به نه وځي موږ ته به په خوا به د لارۍ د نش په برابر وي دا ګاډي ماډي دا دونه رش نه لکه دا کم چې اوس موجودات هم کې نو تاسو په خدای یقین وکړئ چې په سړک به تلو چې ګاډي به تقریبا میل کې روانو نو موږ به یو سیټ ته شو بیا خبره دا ده چې هغه ټیم کې کوم نو نشکرونه په خپل عمل عمل او استاد راغی چې ته چا دوی د پلان کې به راځه سبب بسکوت ته نو تاسو په خدای یقین وکړئ رور مې موري دا خور خبره وړي چې زما مو بجاړه شو چې جامې دي نشته دا بس کېږي او بیا یو استاد انور خان نامه اوس چې الله او بخي وفات دي هغه پروفیسور په هغه ټیم کې استاد دغه او دغه عام سره بیا تعلیم ډیرو کو پروفیسور او صفات چې تقریبا 30 سال کېږي هغه د نن مال قلم یو کو مور مې کوم دې سکاره راوړی او په مشواله کې مالکه خو د لول دا به تشار دي دا ته چې څه ما تکلیفات باندې موږ سبق ویلې دي بالکل لغه جامې واغسه صرف زه دا نه کړم چې دا اوس خورسته شته سکولونه کالجونه به پرایویټ سکول یو کمپټیشن دا ورسره شروع او سکول او تعلیم صرف د شعور لپاره دی خو زمونږ مور او پلار ته یو پیغام ورکوم چې لاسونه زما وازوري چې د خدای خاطر کې تاسو نه بچی ډیر غلط پلیټ فارم روان دي بالکل ډیر اعلی مکمل شاه ماما کې نوې خبري ورڅ کوي نصیحت ورڅ کوي خپل د پاکستان د تاریخ
خبرې ورته کوي خپلې سختې لارې ورته تېروي چې دا خلک تاسو ګوره کنټرول کوي که د دورشل لاندې ته کنټرول کوي خو دورشل نه چې بار وځي بار معاشره ډېره ګډه وه چې په هغې کې کمې کمې شي تاسو دواړه د معاشرې خلک یې کار مې وګوت شو په دغه پیغام ورکوم چې خپلو ته دیني دنیايي تعلیم او ښه تربیت ورکړي تربیت چې کوم دی دا غټ شیز دی پخوا په دغه حجره کې موږ ناست موږ د لارې نقل زده کړی دی او بله دا ده چې نن سبا زموږ د پښتنو داریان یم چې دوی وایي چې لکه حدیث شریف کې دي په قرآن کې دي چې د مور د خپو لاندې جنت دی نو بیا ولې موږ د خپلې جینۍ سره لور سره زیاتې کوو چې د هغې د خپو لاندې الله ورله څونه مرتبه ورکړې ده موږ ولې بیا هغوی سبق ته نه پرېږدو ډېره مننه نو دا خبره زما په زور سره کوم چې جینۍ او هلک کې انصاف مه کوئ دواړه ستاسو بچي دي چې څنګه جینۍ رحمت دی نو دا بل ورسره نعمت دی دا زوی نو په دواړو یو شان تعلیم وکړئ ما ګورې اته نوره واده دي ته په خدای به وروکړه 14 دیارلسم مې په دې باندې تعلیم کړی ماشاءالله ماشاءالله تشبیه خبره ته کوم 1965 کې ما خپل لسم پاس کړی آرمي مې جوین کړی د تقریبا د 71 راواله 85 پورې او زما په لوی سره ارمان نشته دی دغه مې ارمانو چې زما د بچي تعلیم وکړي ما په ډېر سخت تعلیم کړی او دوی ښه تعلیم کړی هلکان موجوده کوم ډېر ښه مکمل شاه ماما نړۍ مننه نه ډېر ښایسته خبرې خو تعلیم غواړم که په ما په تلفظ کې زه غلطي شوې خورجانې معافي راته وکړه نه هیله کوم هیله کوم دا زه معافي غواړم او زما په خبرو خیر دی کې تبصره کولی شي اجازه ته پاکستان زنده باد ډیره مننه ورور زموږ ډیر ښه خبرې وکړې او واقعا هم داسې ده یعنې پخوا چې موږ زموږ میندې او مشران چې دي هغې هم دغه کیسې کوي چې موږ به څومره مشکل تعلیم طرف ته تلو جامې به نه کتاب به نه کتابچه به نه خو بیا هم مینه ډیر زیاتو تعلیم سره ننني وخت کې چې ورته هر سهولتونه شته یعنې خامخا څه شوی دی دومره د ټولنه پرمختګ کړی چې د وړیا زده کړې دپاره تعلیمي ادارې چې دی هغه په بېلابېلو ځایونو کې شته خو د مینې سره هغه شوق دومره زیات پاتې نه دی څه به وایي تاسو بلال ورور مونږ که وګورو معاشرې ته د چونکې زمونږ موضوع د تعلیم باره کې او بیا د ماشومانو د تعلیم باره کې ده جی کم چې دلته په پاکستان کې افغانان چې کم وروڼه دي ایون دا چې زه خپل یو ټیچر یم مونږ سره سکول کې هم په کلاسز کې ډېر زیات افغانیان دي صحیح ده ماشومان هغوی راځي او یقینا چې دوی ته لکه ښه اپرچونټیز ښه موقع مونږ ورکړو نو د دوی کیپیسټي بلډینګ او نور چې کوم د دوی ته کومې مواقع مونږ ورکړو نو د دوی سکلز چې کوم مونږ ښه کړو نو دوی به ډېر زیات مخکې لاړ شي همداسې ده دوی چې کوم دی او کله چې دوی خپل تعلیمونه کمپلیټ کړي نو دې سره غربت کې کمې راشي بېروزګاري چې کوم ده هغه به ختمه شي بلکل امن و امان به راشي کوم چې ورانکاریانې دي هغه به کمې شي او چې کوم زموږ سوسایټي ده هغه به یو ښه طرف ته روانه شي نو د انیس الرحمن چې کوم دوی ټیچینګ کوي ماشومانو ته سبق ښیي دا یو ښه عمل دی او داسې نور خلکو له هم پکار دي چې دغه طرفو ته چې کوم دی خپل قدمونه پورته کړي او هلې ځلې وکړي او دغه دپاره چې کوم دی تعلیم عام کړي او مطلب تعلیم عام کول پکار دي ځکه چې د دې فایدې ډېرې دي او دې سره چې کوم دی په ملک کې شر شدت مینه محبت خورېږي او څنګه چې د پاکستانیانو او افغانیانو خپلو کې بعضې نیم ټایم کې مسله راځي نو چې کوم تعلیم یافته خلک یې هغوی داسې نه کوي زه پاکستانی یم دا انیس زما کلاس پیلو هم دی مونږ خپلو کې ښه ملګري یو ښه مینه محبت دی خو چونکې دغه کم خلک چې دا کارونه کوي نو مطلب د هغوی تعلیم نه وي پوهه نه وي ورته نو دغه تعلیم د وجې نه چې کم دی نو مونږ خپله برادري او خپل مینه محبت تجارت او د ټولو له مونږ دوام ورکولی شو بلکل ډېر اعلی احمد ورور خدای دې تاسو ته ډېر زیات خیر ورکړي چې تاسو خپل ښه هیلې څرګندې کړئ تاسو طرف ته به راځو نصیر رحمان ورور خو زه غواړم دغه کمنټونه چې دی ډېر زیات شوي بیا زموږ ورونه خفه کېږي دا به یو په یو ووایم عبدالاحد چې دی سلامونه وړاندې کړی وعلیکم سلام په خیر راغلی پروګرام ته اختر مسعود چې دی هغه د ایمیجز لیږلی دی مننه شکیب خان چې دی وایي زه هم پروګرام ګورم اوکې په خیر راغلی آرجي شبي چې دی سلامونه وړاندې کړی او ویلې چې اوکې دی یو بل سره بیا کمنټ کړی نو شکیب بای چې دی هغې ته بیا جوابونه هم ورکړي ورسره مدني محمود چې دی هغه ویلې فرام جلالپور په خیر راغلی ورور پروګرام ته عمر خان چې دی هغه ویلې ګډ شو فرام ډي جي خان یعنې ډي جي خان نه پوهېږم دا ډي خان دی که څه غلط ونه شم
اوکې ښه ډیره غازي خان دی. اوکې ما وکړ ډیر اسماعیل خان. په خیر راغلی ورور پروګرام ته هر کله وایم او خدای وکړي چې تاسو ټول خوشحال یې زموږ پروګرام سره مل یې. تاسو کامنټ طرف ته بیا به یو واری راځم دلته تاسو کالز هم روان دي کال به هم اخلو. خو دې نه وړاندې غواړم چې د انیس الرحمن څخه یو پوښتنه وکړم. ورور دغه ماشومان چې یعنی که تاسو سره زده کړه کوي یا نور ځایونو کې د زده کړې څخه پاتې دي پلار کوڅو کې چې دي د لکه یا خیرماري کوي یا بګاند وغیره چې دی هغه راټولوي د بېوزلۍ له امل کېږي نور څه وجوهات کېدلی نه شي دا بېچارهګي ده چې د دوی ژوند کې. خو بیا هم که موږ وګورو د پاکستان دولت چې دی سره د دې چې پاکستانیانو ته وړیا زده کړې په خپل مکتبونو کې ورکوي یعنې سرکاري مکتبونو ته که موږ وګورو داسې افغانانو ته هم اجازه ورکړې دغه ماشومان ولې هلته نه ځي ولې د زده کړې څخه پاتې دي؟ اکچوال کې تاسو ما څنګه ویل چې کوم ګورنمنت سایډ دی پوه شئ هغې افغان ریفیوجیز لپاره پالیسیز جوړ کړي وو. مخکې ډېر زیات لیمیټډ سیټس وو هغه په ګورنمنت سایډ باندې کوم موږ چېرته لاړ شو یا چې هغه زیاتره چې کوم ګورنمنت سکولز والا دي هغې پالیسیز د وجې خبر نه یو ځان خلاصوي. لکه ځکه خبره وکړم ما خپل ماشومان لوڼه چې کوم دي حیدرآباد کې یو ګورنمنت سکول کې هغې داخلول پوه شئ نو هلته چې کوم هغه سیکیورټي ګارډ ورته وایي یا هغه چې کوم چوکیدار هغه سره ما ویل من دغسې زما دا کوم ورته خپل ماشومان داخلوم نو هغه خبر نو ماته نه دلته دغه پر نه کېږي څه افغان ریفیوجیز لپاره موږ ایډمیشن نه ورکوو هغه د پالیسیز دغه نه خبر نو اکچوال کې پوه شي نو یو دا وجه کېدای شي بل دا تاسو ته چې مطلب تر سیټس ډېر لیمیټډ دي مطلب که موږ ایجوکیشن کولو لکه ما خپله ایجوکیشن کړی دی تاسو ته چې مطلب موږ هغسې وس نه چې څنګه لوکل خلک دا کوي نو موږ کوشش کوو زیاتره سکالرشپ دپاره یا داسې دغه سورسز دپاره موږ کوشش کوو چې هغه موږ دپاره ارزانه پریوزي یا مطلب هغې څه اپورچونټي وي. صحیح ده. نو که زه خپل دغه والم مثال زما په میرټ باندې زه دغه باندې شوی یم څه ورته وایي اسلامي کالج ته میټریک نه پس مطلب کالج دغه ته لیول ده خو هلته چې زه پاتې شوم پیسو د وجې پاتې شوم زه درېیم نمبر کس وم په میرټ راغلی وم هلته. صحیح ده. هغې څه کول چې افغان ریفیوجیز د سیټ دپاره هغې ایکسټرا مطلب 50,000 هغه چارجز هغې دغه کول نو هغه زما وس نو زه هلته پاتې شوم بیا یو ځل لاړ شم ګورنمنټ کالج پېښور چې کوم دی اشنغره کې هغې کې ما ایډمیشن وکړو هلته موږ صرف بیا 2% سیټس دي صرف 2 سیټو په ټول کالج کې نو هلته بیا په میرټ باندې ما ایډمیشن وکړو هلته موږ ته مشکلات ډېر زیات وي نو اوس پکار دا څه ورته وایي چې حکومت له پکار دا څه ورته چې موږ لپاره پالیسیز نرم کړي مطلب دا سیټس او دا اپورچونټیز موږ له سیوا کړي دغه لپاره ځکه چې موږ به اردو کې متل دی وایي نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے موږ اوس یو ورځ 2 ورځې یو کال نیم خبر نه مطلب چې موږ راغلي یو تقریبا 13 کال شو ډېر عمر دی او ډېر ټایم دی. تاسو دلته پیدا شوی یې؟ زما پیدایش د دې ځای دی بس اوس خو اجازه ورکړ شوی دی د عدالت له خوا چې کوم افغانان چې دلته پیدا شوي دي هغې ته به ورکوي نو دا هم یو ښه زیری دی د پاکستان له اړخه چې د افغانانو دپاره بالکل سمه ده دا یو حق هم دی پکار دی میلاو شي ټول افغان چې کوم مطلب ټول نړۍ کې دا اصول دي چېرته څوک پیدا شي د هغې ځای نشنیټي ورکوي. صحیح ده. بهرحال ته بیا هم هغه څه ورته وایي چې کوم ګورنمنټ پالیسیز دي هغې وجې نه لږ مشکل شته به کې زما چې دا په دغه موضوع باندې زموږ په موضوع باندې چې کوم دا پولیټیکل ایشوز دي دا منځ را نه وړی شي بلکې موږ ته د انسان په نظر وکتلی شي او چې موږ چې کوم پرابلمز دي هغې ته د پای ټکی کېښودل شي. بالکل همداسې د انیس الرحمن ورور له خیره سره دعا ګویو چې زموږ څومره چې دوستان دي د هغې ستونزې دي هوار شي یو کال د موږ سره کال به واخلو ګورو چې څوک دی او څه وایي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام ورور څوک او چېرته نه؟ شکیب خبرې کومه پېښور نه. په خیر راغلی شکیب بای ښه یې؟ څنګه هلې تاسو ښه مېلمنو ته هم سلام تاسو ته هم سلامونه. وعلیکم سلام مېلمانه هم تاسو ته وعلیکم وایي څنګه یې ژوند ښه تېرېږي؟ بالکل فټ فاټ ښه زبردست ښه سور کې ډېر زبردست. جی ووایي شکیب بای پروګرام کې به موږ سره کمال وې نو د موضوع چې دی د تعلیم په برخه کې دی تعلیم څومره مهم دی تاسو خپله زده کړه کړی یې د دې نه څونه برخمن شوی یې؟ تعلیم خو بس رڼا ده تعلیم نه بغیر چې ترقي ناممکنه ده. دنیا ټولو قومونو چې ترقي کړې ده ساینس ټکنالوژي هم د تعلیم په وجه باندې کړې ده. هلو او اورم ما آواز ورځي تاسو ته؟ بالکل بالکل. او تعلیم رڼا ده. د تعلیم په باره کې یو 2 شعرونه لیکو چې زما کام که په کامونو کې غمی دی خو د علم پکې لږ شانې کمی دی. د اخلاص نه یو وطن رڼا رڼا دی
جهالت پر اخور کړی ماښامې دی موږ چې در په دري وم دی همدا وجه ده چې زموږ تعلیم نشته دی. بالکل که چېرې تعلیم نه نو بس د دنیا نورو قومونو سره به سیال وي او ګپ به وی ورسره. همداسې ده ورور. او پښتنې معاشره کې تعلیم ډېر زیات کم دی او بس ټولو ته پکار دی چې بس تعلیم حاصل کوو. تاسو پروګرام ډېر زبردست دی. ډیره مننه شکیب بای، ښه وخت ښه چارې او ډېر ښایسته تاسو شعر هم موږ ته ور وړاندې که. ښه وخت غواړو تاسو ته او خدای په امان. زموږ شکیب بای کال کړی و، هغې تل کوشش کوي پروګرام کې یو خو برخه واخلي، دویم دا چې پروګرام کې بیا یو شعر هم موږ ته وړاندې کوي. پروډیوسر صاحب موږ سره 2 دقیقې دی. اوکې قدرمنو دوستانو، زموږ خبرې نه ختمیږي او دغه نن موضوع چې دا هغه ډېر مهم ده چې باید پر دې باندې ډېر خبرې وشي. پروګرام ختم نه دی، تر 2 بجو پورې به وي، خو د فیسبوک پاڼې څخه موږ تاسو نه اجازت غواړو. په پای کې فیسبوک پاڼې دپاره تاسو دواړو څخه یو لنډه میسج غواړم. بلال ورور، اول تاسو خپل یو لنډه میسج ووایئ. زه چې کوم خلک مونږ ګوري هغوی ته به دغه ورکوم چې زموږ ملک چې کوم دی تعلیم کمی چې کوم دی ډېر زیات وجه کېدی شي. هغه چې کوم دی د حکومت د طرف نه مطلب پکار دی چې فنډس او پالیسیز چې کوم دی داسې جوړ کړی شي چې کوم د یونایټډ نیشن طرف نه چې کوم مطلب هغوی ویلی دي چې دونه فنډس پکار دي، نو کم از کم 4% چې کوم دی د جی ډي پی حصه چې کوم دی د تعلیم ته وقف کول پکار دي. د دې نه علاوه چې کوم دی ټیچر ټریننګز پکار دي او نور چې کوم دوی دپاره چې کوم دی کریکولم ریویژن پکار دي او داسې سبقونه انکلوډ کول پکار دي. کم چې کم زموږ د ینګ کول لپاره سکل ډیولپمنٹ پکار دی، ټیکنیکل ایجوکیشن پکار دی، د استادانو چې کم دی طالب علمانو سره ښه رویه او د هغوی مسایل حل کولو کوششونه پکار دي. انفراسټرکچر پکار دی. افغانانو ورونو پکار دي چې دوی له مطلب سکالرشپس ورکي، دوی له مختلف کوټې ورکي، جابس کې ولا کوټې ورکي چې هغوی دلته مطلب انکرج شي او هغوی خپل تعلیمونه چې کوم دی په شوق سره حاصلوي، ځکه چې آلریډي دوی دلته پیدا شوي دي، دلته ولا جابز موقع پکار دي، ځکه چې افغانستان کې آلریډي هغوی نه د دې ځای دغه هغوی سره شته شناختي کارت وغیره، نه د هغه ځای څه شناخت شته. نو دا مسلې دوی ته دي. که دا مسلې حل شي نو دوی به د پاکستان او افغانستان خپلو کې ورورولي جوړولو کې یو ښه کردار دوی ادا کوي. ډېره مننه ستاسو څخه. انیس الرحمن رو، یو لنډه میسج. موږ له پکار سره ته وایي چې دا سپیشلی زه ایجوکیشن لکه دومره زیات امپورټنټ دی که نه چې څه حد نشته په هغې باندې خبرې او دا خو ډېر زیات کیدی شي. خو لنډ برته دا ویم سره ته وایي چې زیاتر چې کوم دا ماشومتوب دی، یعنې کله موږ اډمیشن وکړو په سکول کې نو موږ د ژوند مقصد صرف دغه تعلیم پکار چې وګرځو سی شو. نور اکټیویټیز سره زموږ مین مقصد څه شی دی؟ تعلیم. بالکل تر یونیورسيټي لیول پورې موږ نور اکټیویټیز ورسره کوو، که موږ کسب کوو د ایجوکیشن نه پس ورسره کولی شو. خو مین مقصد چې کوم د موږ د ژوند دی هغه تعلیم دی. نو پکار چې موږ ډېر توجه تعلیم لپاره ورکړو سی شو. به تعلیم نه پس انسان تعلیم حاصل کړي، علم سره راشي، عقل پوهه ورسره راشي، نو هغې مخکې بل ډېر زیات ارڅه کولی شي. بلکې یو ماشوم زموږ زیاتر مور پلار دغه چې مطلب زما زوی یا ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي، همدغه سوچي که په هغه سوچ باندې ماشوم لاړ نه شي نو هغه ماشوم ډسهارټ کوي او هغه ته خبرې کېږي، هر قسمه دا کېږي. نو دا شی نه پکار. تعلیم پکار دی، که هغه ډاکټر شي که نه شي، که هغه انجینیر شي که نه شي سوتی، خو تعلیم دغه لپاره ضروري دی. تعلیم صرف هغه لپاره ضروري نه سوتی چې ډاکټر شي یا انجینیر شي، بلکې تعلیم تر مرګه پورې داسې یو دوست دی چې نن سبا ژوند کې مطلب مخلص دوست نشته دی. حقیقت ته وګورو واقعي یو تعلیم دی چې هغه ستا مخلص دوست دی، تر مرګه پورې ستا په کار راځي. څه ورته وایي؟ ډېره مننه. په اخلاص در سره ملګرتیا کوي. بالکل همداسې ده. واقعا یو ډېر ښه پیغام یې وړاندې کړو چې تعلیم تر ټولو ښه ملګری دی چې انسان ته ګټه رسوي خو تاوان کله هم نه رسوي. قدرمن دوستانو، پروګرام ختم شوی نه دی، پروګرام روان دی تر 2 بجو پورې وي. خو د فیسبوک پاڼې څخه زه تاسو څخه اجازت غواړم. ښه وخت ښه چارې ښه ژوند. سبا له خیر سره نوې موضوع سره به تاسو ته وړاندې کیږو.